نو تعریف دی وحدت الادیان مقصد دا دی چې د دنیا دا غټ غټ مذاهب یو ځای کول او یو اجتماعي مذهب تیارول. پوه شئ یهودیت نصرانیت اسلام دا یو ځای کول او د دې یو اجتماعي مذهب جوړول دې ته وحدت الادیان ویلي. او دا تفصیلی چې څوک کوي چې وحدت الادیان دا دی تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله، چې دا وحدت الادیان دی نو په دې کې وحدت الادیان نه دی، یو اسلام دی، اسلام لرا بلل دی، مقصد ورسېدی په دې کې اسلام خبره ده. اسلام له دعوت ورکول دي شیاره چې دا دعوت چاته چلے بس دا دی وحدت الادیان دعوت نو دا اسی په ځان پردې رچول دي، دا دی وحدت الادیان دعوت نه دی، دا خلکو لسترګې تورول دي. مقصد ورسېدي نو وحدت الادیان مقصد دا دی چې یهودیت نصرانیت اسلام دا یو شی دی، اجتماعي مذهب دی او دا بھی ټول ورسره یو کو او یو بل نه نفرت نه کو، آپس میں بائی بائی په مقصد ورسېدي ورونه ورونه به جوړ شي. نو دا دغه ته ویلی شي او د دې په نورو الفاظو سره مقصد دا ما په لنډو الفاظو سره ته ویل. نورو الفاظو سره مقصد دا بیانولی شي چې په دنیا کې څومره ادیان موجود دي دا ټول برحق دي، دا ټول برحق دي. دنیا کې څومره ادیان موجود دي او مذاهب دا ټول برحق دي. څه مطلب؟ مطلب دین حقا او الحاد کې څه فرق نشته. مثلا یو شی دی، یو سړی کلک موحد دی الله مني بل ملحد دی، د دوی په مذاهبو کې هیڅ فرق هم نشته، یو شی دی. اندغه رنګي په دین حقا بت پرستی کې څه فرق نشته، یو سړی بت پرست دی بل د الله بندگی کوي، بس دا یو خبره ده، یو شی. او دوی وایي چې دا حق په یو دین او یو مذهب کې منحصر کول دا باطل دی، دا جایز نه دی. چې توی چې بس حق صرف یو اسلام دی، دا نور مذاهب حق نه دي، دا نور دینونه حق نه دي، دا جرم دی. پوه شوې؟ دا شیو پیژنه ښه د دې اوس دومره دعوت شروع دی، دومره پرچار یې شروع دی چې خواص عوام ټیچران ټول پکې ګیر دي او هر څوک دی له دعوت چلے. او دا خبره دوی کوي چې کله منزل یو وي که لارې جدا جدای نو د دې وجې نه څه فرق نه راځي. نو زمونږ ټولو منزل یو دی، د ټولو مقصود الله خوشحالول دی. په مقصد ورسېدي نو د دغه وجې نه هر مذهب هغه حق دی، هر مذهب کې انصاف دی. نو ټولو انسانانو لا د هر مذهب او دین احترام پکار دی. د دې به احترامي به نه کوو، احترام به کوو. د یو مذهب په پیروي او طریقه باندې به تشدد او اصرار نه کوو، په دې به بې ځایه سختي نه کوو، دې ته تشدد وایي. مطلب یهودی دی په یهودیت باندې تشدد هم کوي، اصرار دیم کوي، نصرانی دی په نصرانیت کوي. خدا خبره ما او تاته ده چې مسلمان وي د اسلام په حقانیت باندې، د اسلام په پیروي باندې د هغه تشدد او سختی او اصرار نه کوي. چاته وایي نه چې بس په دې امیشګیري په کار ده. څوک چې څه کوي دي، که نن یهودي وي سبا نصراني وي بله ورځ بیا مسلمان وي، بس وحي د چکرې پکې څه خبره نشته د دوی په دې. خیر دی که یهود هغه په یهودیت باندې اصرار کوي دي، نصارا دې پې کوي، خو صرف مسلمان ته دا خبره کوي چې ته په دې مذهب باندې اصرار مه کوه، دا تشدد دی، دا بې ځایه سختی ده، دا تنګ نظري ده، دا به نه کوي.
نو دا تعریف نمونه وحدت الادیان تقریبا 23 نه زیات نمونه ورکړي دي. او نو د وحدت الادیان لپاره چې دوی کم تحریکونه چلول د هغې مختلف نمونه وکنه هر چا به جدا جدا نوم ورکو لکه وحدت الادیان توحید الادیان دا نوم ورکي توحید الادیان توحید الادیان الثلاثه دا نوم ورکي الابراهیمیہ الملت الابراهیمیہ دا نوم ورکي یو ابراهیمیہ بل الملت الابراهیمیہ الوحدت الابراهیمیہ الملت الابراهیمیہ الملت الابراهیمیہ الوحدت الابراهیمیہ بیا پسې شپږم اوم وحدت الدین الالهی وحدت الدین